کتونکو سلامونه. زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن زه سهار وختي راپاڅېدم، ما پکې لا بل نښه ومنته، لا پټرول پکې ګران شو، نور پکې ګران شو، په روپو کې نه، په 1 روپو نه، په 2 روپو نه، په 5 روپو کې نه، په لا په 10 شل او 30 کې ګران شو. دا به څوک څه کوي؟ دا به څوک کموي؟ نن نه 4 کاله پهلې زه په ګاډي کې بېغمه ګرځېدی شوم، خلک په ګاډي کې بېغمه ګرځېدی شو. نن ډېر وخت خلک پیدل ګرځي، کو خپې اول نه ماتي خو بس ګاډي کې به نه ګرځي. دا د تیلو د وجې، پټرولو د وجې خلکو ځان له خپې ماتي خو موږ پټرول نه ګورو. دا د حکومت شهباز شریف صاحب ته ویل غواړم چې کوم د پټرول ګراني بار نو دا تاسو چې وایې که نه ګرانېږي، هغه خزانه کمه ده، خزانه نشته، د قوم خزانه ختمه ده. زه چې کله نه په دې حکومت پوه شوم، په سیاست په دې باندې لږ ډېر پوه شوم، په دې کې به زه صرف دا یې اورم چې خزانه کمه ده، خزانه کمه ده او خزانه کمه ده. دا به ډکوي څوک به یې ډکوي؟ مونږ به یې ډکوو، مونږ خپل ټیکسونه درکوو که نه. خو دا تاسو چې د خپل دا ضروریات لږ کم کړئ، د حد نه زیات ضروریات تاسو لږ کم کړئ، چې کوم تاسو هسې بې وجه چې بس هسې بس څه دماغ کې راغواړئ، هغه ضروریات لږ کم کړئ او په دې قوم په خزانې کې واچوئ، قوم په ښه مستقبل کې واچوئ. د پټرول ګرانوی خپله زه یو واقعه راته یاد شوه، ټول نه پیل به ستاسو ته واقعه بیان کړم. او دا واقعه زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم ده. نو یو ماشوم و، هغه ډېر زیاته ګوړه خوړه، ډېره زیاته. نو هغه که چې ګوړه خوري ډېره زیاته خو کړي نو خم وي، نو اوس چې ډېره زیاته به یې خوړه نو پلار هغه شو، په حیران شو که چې لکه دومره ډېره ګوړه خو هم منې کېدم نه، څومره به یې منې کوو امره به منې کېدم نه. داسې کار و هغه چې خپل لاړې حضور صلی الله علیه وسلم چې تاسو ورته وی یا رسول الله زما زوی داسې ګوړه خوري او منې کېږي نه، وایي تاسو څوک یې که نه؟ نو ورته وایي ښه سهار له راشه. سهار له رالې حضور صلی الله بیا ورته خبره وکړه. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي سبا له راشه. بیا چې ورته بیا سبا له راشه، نو بیا په 4مې ورځ وایي ښه اوس درته وایم. نو ورته یې وویل چې دا چل وکړه نو دی منې شي. نو ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، وایي یا رسول الله، وایي تاسو زه د 4 ورځو لکه 3 ورځو څه ته منې کولم، څه وجه وه چې تاسو ما د عمل پیل نه وې؟ وایي دی ورته وایي چې دا د 3 ورځو ما به خپله مازدیګر چایو سره دا هغه ګوړه خوړه به مې خوړه 3 ورځو که نه، نو ما ځکه تا ته نه ویم، ځکه چې یو کار زه خپله نشم منې کولی، زه بل ته نه ویم. نن زمونږ دا سیاستدان خپله ګاډیانو کې ښه ډېر ګرځي، پټرول الوزوي او زمونږ لپاره ګرانې، خپله خو ورته آرام دی، خپله یې اخیستی شي، خو زمونږ فکر ورته نشته چې مونږ به په ګاډیانو کې نشو ګرځېدی. ټیکسي ګرانه ده، دا نور هر څه ګران شوي صرف د دې پټرول د وجې. 100 روپو پټرول چا ته ورکړه لته به دې وباسي سی این جي په پټرول پمپ نه. 100 روپۍ اوس حیثیت نشته په پټرولو. خبره اوس تاسو ته د دې خبره مو کم که نه چې خلک دا ټیکسیان میټسیان دا چې ما تاسو ته یو پروګرام کړی و، دا لوډ شیډینګ چې ما تاسو کتلی، ډېر خلکو به کتلی وي. نو هغې کې ما ویلي چې د یو ټپه مې ویلي وه نارینو نه شوه، نو زه ګرانه وطنه زنانه به دې ګټي. نو دا هغه اوس په دې پسې ماشومان روزي، په دې پسې هم ښځې روزي، ځکه حکومت کې خو اوس انسانیت ختم شو که نه، حکومت خو څه نشي کولی که نه. نو زه به تاسو ته یو شی ویل غواړم، خپل حد نه زیات ضرورت، ستاسو ضرورت نه چې څه اوچت وي، تاسو چې هغه هسې د خپل هغه نه کوئ، نو هغه لږ ودروئ او د قوم په خزانې کې واچوئ، د پټرول په کمېدو کې واچوئ، داسې نور ډېر سامان په ښه کېدو، څنګه ما بجلی پروګرام کې وکړو، هغه لوډ شیډینګ، خوراک براک، دا چې کوم ګران شوي دي، دا پټرول، خاص کر دا پټرول د دې په کمېدو کې او د دې قوم په ښه کېدو کې واچوئ، خزانه ډکه کړئ د قوم. خو خزانه هم د قوم په مستقبل کې استعماله کړئ. خزانه ډکوئ داسې نه چې خپله خزانه ډکوئ، د قوم خزانه ډکه کړئ او هغه د مستقبل کې استعمال کړئ، د قوم ښه مستقبل کې. کو جندم تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله والسلام.